چې کله حسین رضی الله تعالی عنہ بالکل یوازې پاتې شو، یوازې تمام ملګري شهیدان شو، صرف زنانه پاتې شوې، بچي پاتې شو، یو ناجوړه د حسین رضی الله تعالی عنہ زوی چې د هغه نوم زین العابدین دی، په خیمه کې پروت دی، بیمار دی، هغه پاتې شو. حسین رضی الله تعالی عنہ په خپل میدان ته ووتو، مقابل فوج والا وی قسم په الله کو د حسین په شان بهادر مونږ لیدلی دي، 4 زخمونه په بدن باندې پراته دي او جنګیږي، توره په لاس کې نیولې، یک یوازې دی، یک یوازې او جنګیږي. خو د یزید د فوج کې چې کوم کسان دي هغې کې هم اړتن شاته کېږي د حسین رضی الله تعالی عنه دا یېرېږي چې هسې نه زما وینه د نبي علیه السلام، زما لاسونه د نبي علیه السلام د نصیب په وینو چېرته ککړ شي، هر سړی وروستو کېږي چې زما د لاسه حسین شهید نه شي، وروستو کېږي دي. حسین رضی الله تعالی په اس باندې جنګېږي، خو یو ظالم راغی اس یې ولې ومړی ولکو. حسین رضی الله تعالی د اس نه رارتاو شو که نه، نو پیدل شروع شو جنګ کوي، جنګ کوي، لګیا دی توره چلی. په دې کې یو بدبخته راغی او ګزار یې پرې وکړو، د حسین رضی الله تعالی دا چپ لاس یې پرې کړو، چې پرې کړو. په دې کې بل ظالم راغی د شا غاړې نیزه یې په حسین رضی الله کې داسې اوټم بړجو اخوا دې خوا ته ووتله، چې ووتله حسین رضی الله تعالی ځمکې ته راتاو شو او شهید شو. چې شهید شو دننه چې کوم ناجوړه بچی په خیمه کې پروت کوم زوی علي ابن حسین زین العابدین، هغه هلته چغې کړې، وی الحمدلله الحمدلله. ټولې زنانه ورته راټولې شوې، په چغو ورته شوې، وی پلار دې شهید شو، ته وایې چې الحمدلله، پلار دې شهید شو او ته وایې الحمدلله. نو زین العابدین په ژړا شو، وی زمونږ بمرو زمونږ روحونه له څوک راځي؟ بام میدان ته د 1,24,000 پیغمبرانو روحونه راغلي دي، زما د پلار د روح اوچتولو دپاره، د حسین د روح دپاره د 1,24,000 پیغمبرانو روحونه میدان ته حاضر شوي، ځکه مې وی چې الحمدلله. الله چې کله حسین رضی الله تعالی عنه شهید شو که نه، دلته عبید الله بن زیاد لعین له د حسین رضی الله تعالی عنه سر په خانک کې راوړلی شو، سر یې پرې کړی دی او خانک کې ایښی دی. او عبید الله بن زیاد چې کوم د کوفې ګورنر دی، هغه د حسین رضی الله تعالی عنه سر راوړو، داسې ورته مخې ته کېښودو. روایتو کې راځي، تاریخ لیکي، وایي د عبید الله بن زیاد د ملعون سره، د دې لعین سره یوه لخته په لاس کې وه داسې که نه، وایي د حسین رضی الله تعالی عنه دا شونډې پې داسې والې، دا شونډې پې داسې والې که نه، او د حسین رضی الله تعالی د حسن مشهور، خلکو به وي حسین ډېر ښایسته دی، نو ده دا شونډې پې داسې والې، وایي خلک وایي چې حسین ډېر ښایسته دی، مړه په دې کې کوم ځای ښایسته دی. او بیا ورله دا پوزه داسې واله که نه، چې دا پوزه یې په لخته واله، یو صحابي چغې کړې، په ژړا شو، او د عبید الله بن زیاد دا لاسونه وویلو، وایي مه کوه مه کوه مه کوه، د کومو شونډو ده چې قسم په الله ته دا لخته راشي که نه، ما نبي علیه السلام لیدلی چې دا شونډې ښکل کړي دي، د کومې پوزې نه چې ته دا لخته راچې که نه، وایي زما د الله په ذات قسمي چې ما د نبي علیه السلام پوزه لیدلې یم، دقه شانتې پوزه وه څنګه چې د نبي علیه السلام د نصیب پوزه ده، دا مه وخه په لختو باندې، دا ته څه کوې، دا ته څه کوې. بیا عبید الله بن زیاد د حسین رضی الله تعالی دا سر یې راواغستو، دا سر او د نبي علیه السلام د خاندان بیبیانې دي، او یو ناجوړه بچی دی د حسین رضی الله تعالی زین العابدین، دا د یزید دربار ته یې راوستل، پوجیانو راوستل، او عبید الله بن زیاد خوشحالي چې ماله به یزید اوس لوی انعام راکوي که نه، ماله به لوی انعام راکوي، د حسین سر مې وله راوړو، د هغه نه مې خلاص کړو. نو چې کله دا سر د یزید مخې ته کېښودی شو که نه، نو یزید ورته وویل عبید الله بن زیاد ته تا ته خو ما دا نه وویلې چې دی قتل که، دا خو بغیر هم د دې نه کېده، ستا مور څومره بدبخته ښځه وه چې ستا غونته بدرنګه زوی زېږولی چې تا د نبي علیه السلام نسیح قتل کو. نو تاریخ لیکي، وایي د نبي علیه السلام د خاندان زنانه چې څومره وي که نه، هغې په ځان باندې غټې غټې سردارې راچولې وي، داسې ښکته ځمکې ته یې کتل، ټولې زنانه د اهل بیت چې کومې زنانه وي غټې سردارې پرې پرتې وي، داسې ځمکې ته یې کتل. د حسین رضی الله تعالی دا ناجوړه زوی دی پاتې شوی دی، دې موجې یو ظالم په ده باندې هم توره اوچته کړه، خو بل یو کس راغی وایي دې ناجوړه دی، دې مه وژنه. نو دی چې کله د یزید دربار ته حاضر شو، نو ده هم داسې ځمکې ته کتل، ښکته یې کتل. نو یزید ورته وایي دا لږ څوک دی، دا ښکته چې ګوري دا بد شوی چې دی، وایي دا د حسین زوی دی که نه، دا د حسینو زوی دی. وایي څه دې نوم دی؟ وایي زین العابدین. وایي زین العابدین بره ما ته لږ وګوره که نه، ولې ځمکې ته ګوري؟ نو زین العابدین ورته څه وایي؟ په ژړا شو، وایي زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې په کوم مخ باندې د الله لعنت ورېږي؟ ای یزیده زه ستا مخ ته څنګه وګورم چې په کوم مخ باندې د الله غضب ورېږي؟ زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې د کوم مخ او د کوم لاس د وجې نه زما بابا قتل شو؟ زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې کوم لاسونه او کوم مخ زما د بابا په مرګ کې ملوث دي؟ او بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها د حسین رضی الله تعالی عنها لور ده، فاطمه رضی الله تعالی عنها لور ده،
د مور نوم یې فاطمه و که نه خو خپلې لور له یې فاطمه نوم ایښی و وي دا زنانه پکې څوک ولاړه دا غټ څادر چې پې پروت دی وي دا فاطمه د حسین لور ده که نه دا یې لور ده نو خپلې ټبر ته یې وي دا زنانه زه خپل کور ته بوځه دوی اخوا بوځه کور ته فاطمه ورته وویل وی ای لغینه زه ستا کور ته نه ځمه ای بدبخته زه ستا کور ته نه ځمه وی واوره ای بدبخته یو څو خبرې زما واوره مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام خاندان یو مونږ اهل بیت یو مونږ سیدان یو ته به مونږ ته د وینځو په نظر د نن نه بعد ګوري تاله حیا نه درځي ته به د نبي علیه السلام د کور زنانه ورته د وینځو په نظر ګوري نو خپل ټبر ته وی یزید وی زه ولې جواب نشم ورکولی ته وله ورکه زه ولې جواب نشم ورکولی ته ورله ورکه هغې ورته وي ټبرې وی راځئ زموږ کره کور ته وی نه ځم ستا کره کور ته وی چېرته ځئ وی موږ مدینې ته ولېږئ زه خپل بابا ته شکایت کوم چې ستا نوستی ستا امتیانو په کوم ظلم شهید کو زه خپل بابا ته شکایت کوم زه د نبي علیه السلام روزې سره ودرېږم زه ورته په چغو چغو جاړم چې راشه امتیان دې وګوره ستا د بچي سره یې کوم ظلم وکړو ما ته مدینې ته ولېږه ما مدینې ته وولېږه زه د نبي اسلام قبر ته جاړم دا حسین رضی الله تعالی په دې بېدردۍ سره دوی شهید کو او چې کله حسین رضی الله تعالی څنګه شهید شو که نه نو مدینه منوره کې ام سلمه دا یو زنانه وه رضی الله تعالی عنها هغه د خوبه ناڅاپي راپاڅېده داسې چغه یې کړه خلک ورته راټول شوی ولې دې چغه وواله وي ما په خوب کې نبي علیه الصلاة والسلام ولیدو وي ویښته په ډېر ببرو د خاورو څخه و او یو د شیشې بوتل ورسره په هغې کې ورسره وینه وه ما ورته وی چې یا رسول الله دا دې څه حالت جوړ کړی دا ولې ما ته وی چې بچیا زما نوسی نه دی حسین هغه خلکو ډېر په بېدردۍ شهید کو زه د هغه شهادت له تللی وم په دې بوتل کې مې تې وینه راوړه هلته کې مدینه منوره کې خبر شوله چې دلته څنګه به حسین رضی الله تعالی توره وچلېدله وروڼو غرض مې دا کو چې دا ورځ هغه ورځ ده ښه دردناکه ورځ ده چې په دې باندې حسین رضی الله تعالی ته څه میلاو شوی دی شهادت میلاو شوی دی د حسین رضی الله تعالی په شهادت باندې موږ له ویر نه دی پکار موږ له جړاګانې نه دي پکار موږ له دا پکار دي چې حسین رضی الله تعالی شهید شوی ولې و ولې شهید شوی و باطل ته یې سر نه و ټیټ کړی ځکه شهید شوی دی یوازې و خو یې ناحقه نه منمه ناحقه نه منم زما د بابا طریقه دا نه ده زما د رسول الله دا طریقه نه ده په کومه طریقه چې یزید راځي د مسلمانانو بادشاهي علي په پاکستان کې داسې نرز ویشته دی د کلي نه آزاد شوی دی تر ننه پورې څوک راپاڅېدلي دي چې یاره دا کم چې راځي دا طریقه نه ده د اسلام دا د مسلمانانو حکمران نشي کېدی زه د بادشاهت نه منم دا ملک په لا اله الا الله آزاد شوی دی نو ولې پکې لا اله الا الله نشته دی حسین هم دا خبره کوله که نه چې موږ مسلمانان یو لا اله الا الله وایو یزید په کومه طریقه چې راځي دا طریقه زما د پیغمبر نه ده نو موږ دا پکار دی چې باطل ته مخې ته ودرېدل پکار دي حق کې ګورې سر ځینو سر ورکه خو حقو مه پرېږده دا موږ ته دا واقع چې راشي دا سبق راکوي موږ ته